کریم اما بعد مولوی سے محترمه اول نمبر خبره خدا د چې تا نه ما مطالبه وکړله د کفر په باره کې ته چې ما ته دا کوم علل او کوم آیاتونه ذکر کوي دغه آیاتونه او علل دا ستا د کفر دپاره دلایل نه دي په دې باندې ته کفر نه ثابتولی صریح نصوص راوړه قطعي ثبوت قطعي دلالت چې په هغې کې دا راشي چې یاره جمهوریت دا کفر دی دویم نمبر خبره مولوي صاحب وایي ما چې کوم کتاب پیش کړی د اغراض او د مقاصدو دپاره مې پیش کړی خو ټیک د ستا د اغراض او مقاصدو اما دستورو مولوي صاحب دستور او اغراض او مقاصد کې ځمکې اسمان فرق دی زما دستور معتبر نه دی ستا اغراض او دغه معتبر دي دویمه خبره دا وایي یو کس چې کوم د امریکې طرف ته روان دی او بل کس چې کوم د مکې طرف ته روان دی او بیا دی وایي امریکې طرف ته روان دی وایي زه مکې طرف ته ځم مولوي صاحب د امریکې طرف ته روان دی دا خو وایي که نه چې زه مکې طرف ته ځم ستا خو په ذهن کې سره د مکې اراده نشته دی سره سوچ دی نشته چې زه به هم چېرته د مکې طرف ته ځم او که نه ځم زه درته یم ته هم یو ځل په خوله باندې دا خو ووایه که نه چې زه مکې ته ځم زه به ومنم چې ستا د مکې سره مینه ده دا خو چېرته دا هم ونه وي چې زه اسلام راولم ستا دا کار کوم هغوی خو بیا هم له غریبان وایي چې اسلام خو راولو دریم نمبر دی وایي د اوټ کفر چې کوم د شیخ ادریس ته فرمایلي او فلان 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 په میډیا باندې مولوي صاحب دا ته ما وایي میډیا او په دې بیانونو باندې ته په چا باندې د کفر فتوا نشي لګولی ما ته دلته تحریري وښیي چې دا کفر دی که هغه ورته عبادت ویلي نو که یو شي ته عبادت وویلی شي او هغه شی چې کوم دی دا عبادت نه وي نو مباحاتو په درجه کې چې کوم دی هغه ورته عبادات ویلي دي ډېر مباحات داسې چې دا عبادات دي او عبادات دي او خلک یې څوک عبادت نه مني نه پې کافر کېږي که وایي چې مثالونه پیش کړه تا د زه درجنونو دلته مثالونه پیش کړم مباحات دي او عبادت دی که ته یې کوي او که څوک دا عبادت نه ګڼي او نه یې کوي نو هغه چې کوم دی په دې باندې کافر نه دی فاسق او فاجر به وګرځي بهرحال مولوي صاحب بل دا خبر دا کوي وایي متعین شخصیاتو باندې زه د کفر فتوا نه لګوم تر قیامت د سبا پورې او متعین شخصیاتو باندې ته د کفر فتوا نشي دا ستا جماعت مشن دی ولې ته په دې ملک متعین شخصیاتو باندې د کفر فتوا نشي لګولی او ستا مثال د ندیم درویش دی علل د کفر شته دی زه ورته کفر نه یم علل د کفر موجود دی څوک چې پکې په کار کې هغه کافران نه دي هلکه علل د کفر موجود دی دغه شی کفري دی او څوک چې خپلی هغه کافر نه ډېره عجیبه خبره ده بله خبره دی دا کوي مولوي صاحب محترم وایي په دې کې دننه چې کوم دی دا احسن الفتاوی ما ته پیش کړه احسن الفتاوی نه مخکې د ما ته دا کتاب پیش کړی دی د اسلام اور جمهوریت دا کتاب لیکلی دی مولانا محمد اسحاق باجوړي صاحب مولوي صاحب محترم اسحاق باجوړي صاحب دا کتاب لیکلی دی د مغربي جمهوریت خلاف پاکستانی جمهوریت په دې باندې اثبات کړی دی ته دلته په کلما سره طلاق واچوه چې دا کتاب تا کتلی په دې کې د پاکستانی جمهوریت اثبات نشته دی ولې ته سترګې پټوي او بیا چې دی د کوم جمهوریت مخالفت کوي د هغه جمهوریت په باره کې دی فرمایي چې زما د هغه جمهوریت نه مراد هغه نظام دی چې د هغه اکثریت په ذریعه باندې د قرآن خلاف او د احادیثو خلاف چې کوم دی د هغوی رایې ته ترجیح ورکولی کېږي وایي دا جمهوریت زه ته نه مراد علمه او بله دی خبره کوي پاکستانی جمهوریت او مغربي جمهوریت میں فرق لاندې بیا د فرق ذکر کی دا کوم دلیل چې تا پیش کړو دا د مغربي جمهوریت متعلق پیش کړه بل د پاکستانی متعلق پیش کړه مړه کتاب وګوري یو حواله ته نه ولټې د الله بنده کور کې دا کتاب لګوره بیا میدان مناظرې ته راځه اول نه تر اخره پورې د کتاب مطالعه کوه بیا میدان مناظرې ته راځه دا کتاب لږ بیګاله بیا وګوره انشاءالله ذهن به دې کولاو شي بیا د ماته احسن الفتاوا پیش کړه مولوي صاحب محترمه زه هم ضرورت هم نشته چې ته ماته فتاوی پیش کړې مه پیش کوه نصوص قطعیه راوړه قرآن او حدیث کفر ته ثابت کړه بس خبره ختمه ده نصوص قطعیه در سره نشته دی انشاءالله 2 غنټې بحث وکړو کفر نه ثابتولی دا احسن الفتاوی پیش کړه په دې دروغ وي هلکه په یو کتاب دروغ وایي په بل کتاب سره دروغ وایي دا کتاب چې ته کله پیش کړه نو بیا دې څه وایي صفحه نمبر 94 ماته راوړه हाँ नो दे वही जमहूरियत आवाम की हुकूमत का नाम है जो आवाम के ज़रिए और आवाम के फ़ायदे के लिए कायम होती है लिहाजा जमहूरियत का सबसे पहला रुकन आज़म यह है कि इसमें आवाम को हाक़िर आला तसव्वुर किया जाता है अवलन की पाकिस्तानी जमहूरियत खुदा से न दे पाकिस्तानी जमहूरियत ज़रा तखेमा दा पाकिस्तानी जमहूरियत दे दा पाकिस्तान आइन पाकिस्तान दे 1973 की दा उलमा चुकुम दे तमाम मकादे फ़िक्र के मोतमिद उलमा 21 उलमा ने सैयद सुलेमान नदवी की क़यादत में कराची में मुनाक़िद कन्वेंशन 21 تا 24 जनवरी دا कन्वेंशन जारी शवे दे और पदी की चुकुम दे 1991 के अख्तिताम पर 22 नुकात मुत्तफ़िक़ा तौर पर दस्तूरी साजी के लिए हुकूमत के दिए थे इनमें पहला नुक्ता यह था कि हमारा हकीक़ी हाकिम अल्लाह ताला की ज़ात है मौलवी साहब हमारा हाकिम अल्लाह ताला की ज़ात है और करार ब्यामख की दे जिक्र के करारदात मकासद के आगाज़ में ही इस हकीकत को तस्लीम किया गया है सिर्फ दाना जी पेश करे दे वही इस हकीकत को तस्लीम किया गया है और हमारा हाकिम अल्लाह ताला की ज़ात है और मख की दे जिक्र के और मुंतखब नुमाइंदे इसी अल्लाह की तरफ से अता करदा
اختیارات کو بطور امانت استعمال کریں گے. ما ته د آئین هغه حواله کته راوړي چې دلته ته وایي ته اختیار کلی حاصل دی. ما درته دلته د هغې تخصیص پیش کړه د آئین نه هغه حواله چې مولوي صاحب بیا رانه وړي. دغه هلته که دا صفحه اول وګوري مکمل دا دی. دې کې چې کوم دی بیا مخکې دی ذکر کوي صفحه نمبر 7 باندې وایي ملک مذهب ملک کا سرکاری مذہب صلاح اسلام قرار دیا گیا ہے. آئین پاکستان کے ابتداء کے دفعہ 3 میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا. اسلام کو سرکاری مذہب قرار دینے کا مقصد اس بات کا واضح اقرار ہے کہ ملک کا انفرادی اور اجتماعی نظام اسلام کے مطابق چلایا جائے گا. اس مولوی صاحب کہتا ہوئی دغه نظام دلته اسلام او د قرآن موافق نه چلیږي. زه درته یم که یو کس دی مسلمان عام انسان یو فرد واحد هغه د قرآن او احادیثو په احکامو باندې عمل نه کوي هغه کافر دی. هغه نه کافریږي. تا مخکې د دې وضاحت کړ جواب دې راکړ. نو چې وضاحت دې کړ د انشاءالله رجوع هم نشي کولی ځکه مې ناول دا تنقیحات وکړل چې زه بیا درته وروسته دا در باندې پیټ کوم. دویم نمبر چې کله فرد واحد قرآن او حدیث نه مني دا کافر نه دی. نو که څوک دا نه مني هغه دلته یو نظام حکومت کې که څوک وزیر اعظم یا څوک صدر یا راشي او هغه دا نظام نه نافذ کوي نو نظام خو هلته موجود دی. دغه علماو پاس کړی دی. علما وایي چې موږ منتخب کوي. که دغه نظام چې کوم دی هغوی نه فاسقان او فاجران به ورته ته ووایي. کم از کم فاسقان او فاجران به ورته ووایي خو کافران ورته نشي ویلی. 2 غنټو ټایم دی رتا سره 2 غنټو کې دننه کفر ته ماله ثابت کوه. زما ستا خبره په کفر باندې ده. مخکې تا ما ته په جواب دعوه کې لیکل دی لادینیت دی غیر اسلامي دی او کفري دی. نو چې یو سړی کفري شو لادیني او غیر اسلامي شو ما ته دا وضاحت وکړه لادینیت ته څه ته وایي. که ته دا وایي چې دین کې طریقه نشته دی زه تا ته په هغې باندې بلا شی مثالونه پیش کوم. دا کوم طرز انداز کې چې ته په مدرسو کې سبق پړاوئ دا کوم نصاب ستا دی په شریعت کې د دې دپاره طریقه نشته دی. دا یو نظام دی تا ځان دپاره وضع کړی دی د شریعت دپاره مفید دی. بس په دې باندې ته عمل کولی شي. دغه رنګ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د الله پیغمبر مغرب ایجاد کرده. مخکې تا دا د مغرب ایجاد دی مغرب ایجاد دی د مغرب ایجاد کرده. خندق طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سلمان فارسی د فارس ښودله. احادیث دلته بخاري مې ځان سره راوړی دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په هغه طریقه باندې الله پیغمبر عمل کړی. مغرب ایجاد کرده دا موبایل دی ته لګیا ته نه ویډیو کوي زه ته ویډیو کوم دا کفر دی. دلته دغه ویډیو چې کوم ما تا کو دا نه اسلام دی او نه چې کوم دی دا کفر دی. ولې اسلام نه دی؟ په اسلام کې ما ته یو دلیل نشي پیش کولی چې ویډیو جایز ده او په دې باندې هم یو دلیل نشي پیش کولی چې دا کفر دی. نو نه اسلام دی او نه کفر دی. دا یو امور انتظامیه دي څه مصالحو دپاره دا کېږي. بهرحال مولوي صاحب دا د کفر دغه فیټرۍ نوره بنده کوي. زه تاسو مینت کوم کوشش درته کوم چې انشاءالله رای راسته راشي. مولوي صاحب بیا تعریف وکړو. جمهوریت تعریف دا دی چې الحریت المطلقه او فلان فلان فلان. مقصد یې دا دی چې په دې کې دننه دغه نظام کې هغه اکثریت په رایه باندې د قرآن او د حدیث احکام بدلولی شي. ما خو درته لیکلي دي چې زما د جمهوریت نه مراد دلته طریقه انتخاب ده. زه درته د جمهوریت تعریف پیش کوم. مولوي صاحب محترمه انشاءالله داسې مستند او داسې چې کوم دی د جمهوریت تعریف داسې کور نه پیش کوم بیا به زه سره ومنم مړه رسالګۍ راوړي فلان او فلان. دا ما سره د انسایکلوپیډیا دوی خپل ایجاد کرده جمهوریت دی. د جمهوریت تعریف دی کوي وایي حکومت دی وایي جمهوریت جمهوری یعنی عوام کی حکومت ایسا سیاسی نظام جس میں کسی ملک کے لوگ اپنے مرضی کے منتخب کردہ حکومت کو اقتدار دے. دا نہ وہی کہ منتخب کردہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کے لیے احکام کا ایجاد کرے. نه دا نشته دی. دا خو بیا د قرآن او د حدیث خلاف شو. بس صرف دومره ویل دی جدید جمہوریت و عوامی ووٹ کے تحت منتخب کردہ نمائندے ہی زیادہ تر قطعی اتھارٹی رکھتے ہیں. یہ نمائندے عام انتخاب اور ریفرنڈم یعنی رائے شورا کے ذریعے بھی منتخب ہو سکتے ہیں. اور امریکہ جیسے جمہوریت هغه بیا مخکې جمهوریت هغه مغربي خبره کوي په هغې کې ما تا سره خبره نشته دی. مولوي صاحب محترمه دا ما سره دی المنجد دا چې کوم دی د جمهوریت دی تعریف کوي. خو دا خبره یاد وساته مولوي صاحب دی دلته دا د جمهوریت تعریف څومره صفحه ده صفحه 1.9 دیر جمہوریت تعریف کی ہوئی وہ الجمہوریت وہ قوم یا ملک جس کا صدر ایک مقرر مدت کے لیے عام مخلوق کی رائے سے چنا گیا ہو. عام مخلوق کے میں سے یعنی رائے پبلک دی تو ویل کیږي چې د عام داغه په نسبت باندې چکم دی د عام خلکو اخیره په دې شي ثابت ورته چې جمهوریت کفر دی. اوس وته وښه ان شاء الله تعالی غوونه دی وته کولاو کا چې اوس د ثابتو مو کنه. اول نمبر دی دا وایي چې دغه آیاتونو سره کفر نه ثابتېږي. دا تا چې کوم ذکر کړی دا ارکان دي او پلان یې بل څه ستا ته یو مزه دا ارکان ذکر کوم د جمهوریت چې کوم باندې دا جمهوریت ولاړ دی دغه د جمهوریت ارکان ما رانیولي. اوس ګوره ورته ستا ته د جمهوریت کفر ثابتومه. حاکمیت اعلی دا د الله رب العزت صفت دی. قانون ساز قانون چې جوړی دا د الله رب العزت صفت دی.
دغه د حاکمیت اعلی والا صفت چې کوم دی جمهوریت که په مشرق کې دی او که په مغرب کې دی دا یې پارلمنټ ته ورکړی دی دا یې عوامو ته ورکړی دی. مولوي صاحب وایي که ته ماته وکړې زه درته قانونا ښیم. مولوي صاحب یو طرف ته عالم ولاړ دی بل طرف ته جاهل ولاړ دی. د جمهوریت دا قانون وضع کړی ګوره دا قانون وضع کول کفر دی. جمهوریت دا قانون وضع کړی دی چې که چېرته دغه عالم له 9 ووټونه ورکړلی شلو او د جاهل له 100 ووټونه ورکړلی شو دا جاهل سړی به څه کېږي؟ مشر کېږي. اسلام څه وایي؟ جاهل نه بلکې مشرک سړی بریلی بلکې شیعه سړی شیعه چې کوم دی دا به څه کېږي؟ مشر کېږي. او بل طرف ته د اهل سنت یو عالم ولاړ دی. نو اکثریت وایي چې دا سړی به حالانکې اسلام څه وایي؟ قرآن څه وایي؟ اسلام عدالت شرط لګولی دی. اسلام یې شرط لګولی دی د امیر د جوړېدلو دپاره. او جمهوریت چې کوم دی د هغې دپاره دا شرط و هغوی شیعه چې کوم دی نو دا هم څه کېدلی شي؟ جوړېدلی شي. اوس زه تا ته وایم ګوره دغه حکم بالاکثریت چې کوم دی دا ځان له د جمهوریت یو رکن دی او د جمهوریت د ارکانو نه دی. دا ما سره د جمهوریت عقل او نقل کې آیینه وی د دې عالم تعلق چې کوم دی د جمعیت علما اسلام سره دی. دا M&M پاتې شوی دی د وزیرستان دی. وروسته یې بیا په دې نظام باندې پوه شوی دی. دی وایي مگر یاد رہے کہ جمہوریت کا اصل جوہر اور خمیر حاکمیت عوام ہے. مولوی صاحب څه وایي زموږ په آئین کې لیکلي دي چې هو جائے گا. مولوی صاحب هو جائے گا دا خو معاهدې دي زه آئین طرف ته نه ځم. دا معاهده صرف تاسو سره شوې ده ستاسو خوشحالولو دپاره د اسلامي نظام د مخې نیولو دپاره دا معاهده تاسو سره شوې. دی وایي یاد رہے کہ جمہوریت کا اصل جوہر اور خمیر حاکمیت عوام ہے. خواہ اس کی کتنی ہی اقسام ہو یا کسی ہی نام رکھ دیا جائے فرق صرف اتنا ہے کہ کئی حالات کے تقاضوں کے پیش نظر جمہوریت کی خود سری کو کچھ لگام دیا جائے اور کہیں آزادی کو. دی وایي که څومره اقسام ولا جوړ کړي که نه که ته وایې چې دا اسلامي دی او دا مشرقي دی او دا مغربي دی خو دی وایي چې بیا هم چې کوم دی اصل جوهر او خمیر د جمهوریت چې کوم دی هغه حاکمیت عوام دی. که دا هم نه منې زه به تاسو ته د حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاه صاحب د کربوغیس چې کوم پیر دی د هغه حواله ته تاسو در کوم. دی وایي خلاصه یې بس صرف په دې یو حواله دی وایم مولوي صاحب غوږ شه ورته یا د ده نه انکار وکړه. وایي خلاصه یہ کہ جمہوریت نے کثرت رائے کو معاذ اللہ خدائی کا مقام دیا ہوا ہے کہ اس کا کوئی فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ اس بنیاد پر مغربی ممالک میں بد سے بدترین قوانین کثرت رائے کے زور پر مسلسل نافذ کیے جاتے ہیں. دا مولوی صاحب چې دا کتاب لیکلی دا څه په امریکا خو نه دی لیکلی دا خو چې دا دلته کوم جمهوریت نافذ دی په دغې باندې لیکلی دی. راشه دا دوی چې وایي موږ په اسلام راولو دې ته وخت زه تاسو ته حواله یم د پیر صاحب حواله ده. دی وایي مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شیطانی راہ سے نپاز اسلام کی توقع کرنا عبث اور فضول کام ہے. دی وایي موږ په اسلام راولو که پیر صاحب وایي په دې شیطاني لاره باندې اسلام راوستل عبث کار دی. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دجالانہ پرفریب نظام کو اسلام کی پیوند نه لګایي. وایي د اسلام پیوند ورسره مه لګوئ. مولوي صاحب راځي د جمهوریت سره د اسلام پیوند لګوي. دا اسلامي جمهوریت دی موږ په اسلام راولو په آئین کې دا لیکلي موږ آئین طرف ته نه ځو. حالانکې ما سره دا د شتم دی ما ټولې حوالې په دې باره کې راوړي دي چې هغوی وایي چې پارلمنټ ته اختیار کلي دی ټول اختیار دی هغه قانون جوړولی شي قانون وضع کولی شي. دا ما سره بل کتاب دی دا د بل پیر صاحب کتاب دی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب د هغه کتاب دی. د دې کتاب نوم دی صورت کاف کے فوائد. دی وایي عصر حاضر کی دجالی تہذیب د دې لاندې بیا د جمهوریت ذکر کړی. وایي مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جمہوریت کا نام کتنا پیارا ہے. مولوی صاحب څومره خوږ اخلي. اس نام کو کفر نے پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے. چنانچہ اچھے لکھے پڑھے لوگ شریعت نافذ کرنے سے گھبراتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کی زمین میں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کا قانون نافذ کرنے میں کیا رکاوٹ ہونی چاہیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس نے نام ہی اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آج پوری دنیا جمہوریت کے پیچھے لگی ہوئے ہے. پوری دنیا سچ زمون د پاکستان مولانو په جمهوریت پسې څه دي. بله خبره مولوي صاحب دا خبره وکړه د ویره موږ حکومت څه نه دی که د امریکې په لاره روان یو د مکې نوم په وخت وکړه بس زه یې خدای به امریکې ته ورورسوه او موږ د عوامو سره دا دوکه نشو کولی چې روان امریکې ته یو نوم ورته چا د مکې الحمدلله موږ چې کوم کار کړی هغه ټولې دنیا ته پته ده ټوله دنیا یې ګوري چې موږ څومره رجالي کار پیدا کړي دي خلکو له څه نه چټي دوکې ورکوو. دویمه خبره مولوي صاحب وایي دا کوم د قانون خبره چې ته کې دا د مباحاتو ده. مولوي صاحب حاکمیت اعلی اختیار عوامو له ورکول دا مباحات دي. وایي ته کفر نشي ثابتولی. مولوي صاحب کفر مې درته ثابت کړو. د حاکمیت اعلی اختیار عوامو له ورکول دا څه دي؟ دا مباحات دي. مولوي صاحب دا اصول دي. زه تاته د قرآن نه ښیم.
اوس دلته زه د قرآن نه کېما چې دا صفت د الله رب العزت دی. قرآن کې الله رب العزت فرمایي سورة یوسف آیت نمبر 40 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ان الحكم الا لله. قرآن کریم په طریقې د حسن سره دا صفت د الله ذکر کړي چې حاکمیت صرف د الله رب العزت حق دی. دویم نمبر سورة یوسف آیت نمبر 67 وقال یا بني لا تدخلوا من باب واحد. په اخره کې الله فرمایي ان الحكم الا لله. اختیار د فیصلې یوازې الله رب العزت لره دی. په سورة انعام آیت نمبر 57 الله رب العزت فرمایي ان الحكم الا لله. اختیار د فیصلې یوازې الله رب العزت لره دی. د الله نه علاوه اختیار د فیصلې بل چا نشته. او ما تاسو ته ثابت کړل د کتابونو نه چې په جمهوریت کې اختیار د فیصلې چا لره دی؟ عوام لره. د الله صفت مخلوق لور کول دا شرک دی او کنه دی؟ مولوي صاحب وایي ته دا نشي ثابتولی چې دا څه دی؟ شرک دی. مولوي صاحب ثابت مې کړی دی ته. بل ځای کې الله فرمایي الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین. دا الله رب العزت په طریقې د حصر سره دا ذکر کوي. بل ځای کې الله رب العزت فرمایي ولا یشرک فی حکمه احد. سورة الکهف کې الله فرمایي اوس د دې نه وروسته زه راځم د اکابرینو د عباراتو طرف ته. تاسو چې ورته اکابرین وایي دا ما سره مولانا مفتی محمد یوسف لدھیانوی صاحب د هغه کتاب دی جمهوریت اس دور کا صنم اکبر ہے. کوئی جمهوریت د دې دور غټ بت دی. څه دی؟ بت دی. عبادت یې څوک کوي؟ عبادت یې همدا خلک کوي. نو کفر نشو مولوي صاحب؟ بت ته سجده کول کفر دی که نه دی؟ دی که نه؟ دا مولوي صاحب وایي چې جمهوریت د دې دور صنم اکبر دی، غټ بت دی. نو چې کوم خلک ورپسې دي دا به د هغې عبادت کوي که نه کوي؟ او د بت عبادت کفر دی که نه دی؟ شرک دی که نه دی؟ دی. د اوږده خبره کړې ده. وایي جمهوریت دور جدید کا وہ صنم اکبر ہے جس کی پرستش اول نادایان مغرب نے شروع کی چنانچہ وہ آسمانی ہدایت سے محروم تھے. اول چې وایي دی نو دا هغوی شروع کړو. د هغې نه وروسته چې کوم دی نو هغوی بیا دا شی راوړو او زموږ بیا ملک ته یې راوړو او حتی تر دې پورې چې په هغې کې چې کوم دی نو علما څه شولو ورګډ شو. جمهوریت کا بت تراش لیا اور پھر اس کو مثالی طرز حکومت قرار دے کر اس کا سور اس بلند آہنگی سے پھونکا کہ پوری دنیا میں اس کا غلبہ بلند ہوا. یہاں تک کہ مسلمانوں نے بھی تقلید مغرب میں جمہوریت کی مالا چبری شروع کر دی. وایي تر دې پورې چې مسلمانانو هم د مغرب څه شروع کړو؟ تقلید شروع کړو. مولوي صاحب دا خپل ملا خو څه معنی کوي؟ دا خو دغه ملا دی. دا بس ما سره بل کتاب دی احسن الفتاوا. مفتی رشید احمد سے فرمائی یہ تمام برخبار مغربی جمہوریت کے شجر خبیثہ کی پیداوار ہے. اسلام میں اس کافرانہ نظام کی کوئی گنجائش نہیں. مولوی صاحب زه ورته نه وایم احسن الفتاوی والا مفتی رشید احمد سے ورته کافرانہ نظام وایي دا ومنه. دارنګه دا ما سره سورت کاف کے فوائد مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کتاب ہے قرآن کی تلوار جمہوریت کے الفاظ.